امریکا وایي چې د پاکستان په ختیارو د پابندي ولګي په میزایل باندې، بل زمونږ د اټمي ختیار، زمونږ دفاع، زمونږ آرمي الحمدلله چې کومه ده د عمل دې وخت کې محفوظه دي. نو ډېر مخري داسې دي چې هغوی پرې خوشحالېږي او دا واقعي چې مخري دي چې کوم خلک په دې باندې خوشحالېږي، نو په دې باندې یو ورور ولاړ دی، هغه سره پرې خبرې اترې کوو. نوم دې څه دی؟ مطهر شاه زمان. مطهر شاه صاحب څه به وایې په دا کومه چې امریکا د راځي او په موږ باندې دباو کوي او بیا پرې خلک خوشحالي کوي؟ یاره دې خو د پخوا نه دغه کوششونه کوي، خو دغه کوششونه ولا موږ په اوبو کې چې کوم دی نو هغه کړی دي. دوی په هتیار پابندي لګوي خو زموږ په موټو باندې به څوک پابندي لګوي. دا نه بیا دله برابر کړم چې یاد به وساتي. او دغه کم چې خلک پرې خوشحالېږي دوی دا هسې خوشحالي ده د یارې خوشحالېږي. دا د یارې نه دي، زمونږ شکر دی یو اتفاق دی، زمونږ باندې هېڅ څوک پابندي نشي لګولی. موږ یو آزاد قوم یو او آزاد به اوسو، موږ د چا غلامي نه منو. نه نو دوی خو د خپل حکومت د غتلو په غم کې دي که نه. دا خو هغه د امریکې ټټوان دي. دلته که هر یو حکومت راشي هغه د امریکې ټوټو وي. زمونږ قوم دغه بدقسمتي ده چې مونږ صحیح سړی دغه حکومت ته راولو نه. دوی د خپل سیټ، د خپل حکومت، د خپل وزارت د دغې هغه اوکي دي او چې که نه مونږ دغه کوو. نو اوس به اوس که فرض که دوی دغه اوکي د دې نه انکار وکړي، لا په دې باندې سره د عمل راولي، د دوی حکومت بیا تلو والا دی. خپل لوټ مار وکړي نو بیا توبې چې کوم دی د آرمي طرف ته ولګوي. خپل لوټ مار چې مونږ ته چا نظر نه وي نو په دې څه وایي؟ شکر دی زمونږ آرمي چې کوم دا زمونږ موټي دي، مونږ د آرمي موټي یو. مونږ چې کوم دی د آرمي خلاف یو خبره نشو برداشت کولی. څوک چې کوي دا به ډېر بد کوي، دا ځان سره بد کوي، د ملک سره بد کوي، زمونږ قوم سره بد کوي. ښه دغه راغلی رجټ ګرنیل چې هغه الک سره واده کړی دی، دلته هم کړی دی او په جرمني کې هم کړی. هغه یو ټویټ کړی دی، په هغې باندې چې کومې خوشحالۍ دي بیا جیو ټي وي د هغه تفصیل ویلی دی که نه چې دی دا. نو دغه خلک داسې قسمه خلکو باندې خوشحالۍ کوي او د داسې خلکو ملګرتیا کوي او داسې دغه دا څوک چې پرې خوشحالي کوي که نه دا هم په دغه کېټګري کې شامل دي. خو ما دا خو پکې نه یو که نه. نو دغه خلک چې کوم په دې باندې خوشحالي کوي د دین سره څه تعلق شته، نه زمونږ چې کوم نه د پښتونولۍ سره شته، نه زمونږ د مسلمانۍ سره او نه زمونږ د وطن سره څه تعلق. ډېره زیاته مننه.